د عرب یو مشر دی، کیدای شي چې دلته ډېرو کسانو ته پته وي چې هغې هلته خبره وکړه چې چانبین دې وکړلی شي د دې روایاتو او د دې احادیثو چې کوم د قرآن سره ټکراو خوري چې هغه دې مونږ لرې کړو، چې کوم قرآن سره ټکراو نه خوري چې هغه مونږ خلکو ته په مخ منظریان باندې راولو. څومره روایت صحیح شوي تاسو دې خبرې نه خبر یې؟ سوچ وکړه 105 روایت داسې دي چې هغه د قرآن سره موافقت خوري. او زما مولا، زما مفتي، زما شیخ الحدیث محترم، زه دا ورته نه یم دا سوچونه عقیدې نظریې غلطې جوړې شوي ځکه یې کوي. والله چې صرف د دې وجې نه کوي دا خلک چې دې ته دا خبره سمه ښکاري، دې نظریې سوچونه غلط جوړ شوي دي. یقول ما تعرفون ويعمل ما تنکرون. تاسو چې کوم شی بد ګڼئ هغه یې کوي او تاسو چې کوم شی ښه ګڼئ هغه په خوله باندې وایي. بیا په خوله هغه خبرې کوي چې کوم تاسو ښې ګڼئ، هماغه درته کوي، خو بیا عمل یې هغه عمل دی چې کوم تاسو بد ګڼئ، چې کوم درته بد ښکاري به یې کوي. بل حدیث مبارک کې راځي ان اخوف ما خاف علیکم بعدی کل منافق علیم اللسان. ډېر چې زما په امت کې زه یریږم د هغه منافق نه یریږم چې علیم اللسان به وي، ژبې نه به ډېر ماهر وي، مولا به وي او فصاحت به لري او ډېر په بڼه او په ترنم باندې به خلکو ته بیان د مسلې کوي، خو یې به منافق عقیده به یې خرابوي. وی دغه منافق مولا نه په امت ډېر زیات یریږم. بل حدیث مبارک کې راځي ان اخوف ما خاف علی امتی قارئ القرآن. ډېر چې په خپل امتیانو باندې یریږم د هغه قرآن کریم قاري نه چې د قرآن کریم د قاري سره لوی مولا هم وي. ثم یخرج سیف علی اخیه ویقول له انت مشرکا. او سره د علم بیا توره د تیکې نه راوباسي په ورور خپل باندې ورته وایي ته مشرک یې، ستا قتل ماته روا. نن سبا په باره کې دا صحنې تاسو ولي علیم اللسان ښه د ترنم والا شاکر منیر ژبه خو ښه خوندوره وه، ښه په بیموبم آواز باندې به یې اواز یې ترجمه شروع. دغه منافق علیم اللسان نبي علیه السلام وایي په امت چې ډېر یېرېږم دن په خوله